زموږ د جمال غړي کې یو ډاکټر صاحب و هغه وی زه په ګندب کې مې ډیوټي وه او زموږ هسپتال سره خوا کې یو غټ جامع مسجد و هغې کې به درس کېدو د قرآن نو ما ته چا ویلي چې ګورې درس ته کښېنې که درس ته کښېناستې بس خراب دی وی ما به ځان ساتو د بلا تعلیم نه باوجود هلکه ته خو ګیا خو نه خورې که نه په سپېمو خو ډوډۍ نه خورې ته پته لګوه که تا له چاوي سپي ده نه غوږ یوړو سپو پسې منډې وی بیا دا بازي ټول عمر سپو پسې منډې وی زړه کې بیا غونډاري او خیري او بغض دې زړه د دې ګندونو نه ډک شي بیا بیا دې تا سره سلام هم په مینه نه کېداولې زړه کې ګندونه ور انسټال شوي ډاکټر صاحب یو ورځ داسې کار وشو زه مازدیګر مونځ ته رالم ما نه 2 رکاته شوي نو چې ما دا 2 رکاته کول نو دې کې درد شروع شوی نو خلک رانه ټول ګیر چاپېره ناست وو وی ما لکې وی چې خدایه که شیرې خو ګیرې زه خو به د قرآن نه تښتېدم داسې مسلمانان هم شته د دین او د قرآن د مجلس نه هغې تېښته کوي خو ما چې نن خو ګیر شومه مې زه راشه نن یې واورم چې کله مې قرآن کریم واورېده د صورت مضامین د صورت هغه خلاصه هغه عنوانات عقل مې حیران شو چې زه ډاکټر وم او د دې خیر نه محروم وم بیا به روزانه راتلمه ځان سره مې ټیپ راوړو هغه مې ریکارډ کوله ماوستن به ډیوټۍ نه فارغه شوم بیا مې ځان ته په رجسټرو کې لیکل کول هغه ډاکټر صاحب زه په خپله په درس کې ناست وم ډېر ناشنا درس بیا ورکو بیا والله علم چې په کومه لاړو خو دا انصاف پکې رالو چې کېناستو نو پته ورته ولګېده